دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دې میاش اولنۍ عشره چې د دا رحمت ته منځنۍ عشره چې د دا مغفرت ته آخري عشره کې په نتیجه مرتب شي الله تبارک وتعالی انسان ته د اور د جهنم نه خلاصي ورکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای په دې میاش کې څلور کارونه ډیر زیات کوي دو کارونه خدا سي دي چې په هغې سره الله تبارک وتعالی راضي کیږي او دو کارونه داسې دي چې هغې ته ستاسو حاجت دی ضرورت خو دی ورته د هغې نه خلاصون نشته دی هغه دو کارونه چې په هغې سره الله تبارک وتعالی ډېر زیات رضا کیږي په هغې کې اولنی دا کار دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا اله الا الله د دې کلمې ذکر ډېر کوئ لا اله الا الله دا کلمه ډیره زیاته وایي دا ډیره زیاته وایي په دې سره الله تبارک وتعالی ډیر زیات خوشحالیږي په دې کلمې ویلو سره حدیث مبارک کې راځي موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته یو ځل درخواست وکړو وی الله ماله یو جدا ذکر راکړه چې زه پې تا یادومه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله دا کلمه وایا موسی علیه السلام ورته وفرمایل الله دا خو ټول خلک وایي زه ځان له یو ذکر غواړم ځان له الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای موسی کو چرته دا کلمه په یو چابړي کې کېښودی شي او اسمانونه واړه ځمکې او د اسمانونو اوسیدونکي سیوا زمانه او د ځمکو اوسیدونکي دا ټول خلک په بل چابړي کې کېښودی شي په یو چابړي کې لا اله الا الله کلمه کېښودی شي په بل چابړي کې اسمانونه ځمکې او د دې اوسیدونکي کېښودی شي ای موسی دا لا اله الا الله کلمه بدرنه شي او دا واړه ځمکې واړه اسمانونه بس پک شي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی دا داسې میاشت چې اوله رحمت ته دې اوله عشره چې ده نو دا رحمت دی اولنۍ لس ورځې د دې رحمت دی او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اوسطه مغفرة او دا منځنۍ لس ورځې چې دي نو دا مغفرت دی او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و آخره عتق من النار او آخري عشره کې خو انسان ته الله تبارک وتعالی د اور د جهنم نه خلاصي ورنصیب کوي علما لیکي وی خلک هم په درې قسمه دی خلک هم په درې قسمه دی بعضې نیکان خلک دی چې د هغې ګناهونه نشته دی خو د هغې دپاره چې د رمضان المبارک میاشت څنګه شروع شوه نو په هغه باندې د الله رحمتونه شروع شو د هغه ګناهونه مخکې داسې کوي لږ ډېر دي خو شته هم نه نو د هغه دپاره رمضان المبارک د ابتدا نه رحمت او رحمت دی دویم قسم خلک داسې دی چې د هغه څه ناڅه ګناهونه شته دی نو چې هغه د اولنۍ لس روجې ونیسي د دې په برکت سره ورته الله دغه ګناهونه معاف کړو نو په دې منځنو لسو کې الله هغه ته مغفرت نصیب کړو او دریم قسم خلک داسې دی چې هغه د سر نه واله تر خپو پورې په ګناه کې ډوب دي ټول کال په ګناه کې تیر شوی دی نیکۍ کم او ګناهونه زیات دي آیا دغه انسان په دې میاشت کې محرومه دی نه دغه انسان هم په دې میاشت کې محرومه نه دی دغه انسان په کوم محرومه نه پاتې کېږي چې کوم ټول کال ګناهونه کړي هغه ته په کوم الله مغفرت نصیب کوي او د اور د جهنم نه ورته خلاصې ور نصیب کوي دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې میاشت اولنۍ عشره چې دا رحمت دی منځنۍ عشره چې دا مغفرت دی آخري عشره کې په نتیجه مرتب شي الله تبارک وتعالی انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دې میاشت کې څلور کارونه ډېر زیات کوئ
دو کارونه خو داسې دي چې په هغې سره الله تبارک وتعالی راضي کېږي او دو کارونه داسې دي چې هغې ته ستاسو حاجت دی ضرورت خو دی ورته د هغې نه خلاصون نشته دی هغه دو کارونه چې په هغې سره الله تبارک وتعالی ډېر زیات رضا کېږي په هغې کې اولنی دا کار دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي لا اله الا الله د دې کلمې ذکر ډېر کوئ لا اله الا الله دا کلمه ډېره زیاته وایي دا ډېره زیاته وایي په دې سره الله تبارک وتعالی ډېر زیات خوشحالیږي په دې کلمې ویلو سره حدیث مبارک کې راځي موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی ته یو ځل درخواست وکړو وی الله ماله یو جدا ذکر راکړه چې زه پې تا یادومه الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله دا کلمه وایه موسی علیه السلام ورته وفرمایل الله دا خو ټول خلک وایي زه ځان له یو ذکر غواړم ځان له الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ای موسی کو چرته دا کلمه په یو چابړي کې کېښودی شي او اسمانونه واړه ځمکې او د اسمانونو اوسیدونکي سیوا زمانه او د ځمکو اوسیدونکي دا ټول خلک په بل چابړي کې کېښودی شي په یو چابړي کې لا اله الا الله کلمه کېښودی شي په بل چابړي کې اسمانونه ځمکې او د دې اوسیدونکي کېښودی شي ای موسی دا لا اله الا الله کلمه به درنه شي او دا واړه ځمکې واړه اسمانونه به سپک شي د دې نه غوره بله کلمه شته دی نه چې زه یې تاله درکړم که وینو ما به تاله درکړې وه خو د دې نه علاوه بله کلمه شته دی نه چې زه یې تاله درکړم حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي څوک چې په اخلاص سره دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله دا سمدستي ډایرکټ د الله عرش ته رسي دې ته د اسمان دروازې کولو شي ته دې په قبلېدو کې مخې ته څه شی نه راځي دا سمدستي د الله عرش ته رسي خو په شرط د دې چې دا انسان ځان د غټو ګناهونو نه ساتي د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او دا کلمه وایي چې لا اله الا الله دا سمدستي د الله عرش ته رسي د دې په قبلېدو کې هیڅ شک نشته دی هیڅ شک نشته دی او حدیث مبارک کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله په ذکرونو کې غوره ذکر چې دی نو هغه کلمه د څه شي ده د لا اله الا الله ده نو نبی علیه السلام فرمایي وایي هغه کارونه چې په هغې باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي په هغې کې یو کلمه د لا اله الا الله ده د رمضان المبارک په میاشت کې دا زیاته وایي دویم نبی علیه السلام فرمایي استغفار ډېر وایي استغفار ډېر وایي استغفر الله استغفر الله داسې وایه یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه الله تا ته د خپلو ټولو ګناهونو نه توبه وباسمه د خپلو ټولو ګناهونو نه توبه وباسمه حدیث مبارک کې راځي وایي هر انسان خطاکار دی ګناهګار دی خطادار انسان نه کیږي خو نبی علیه السلام فرمایي غوره خطاکار غوره ګناهګار هغه دی چې ګناه ترې وشو د الله نه بخښنه غواړي توبه وباسي توبه نو استغفار ډیر وایه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی کم انسان چې استغفار ډیر ویلو الله تبارک وتعالی بدل په هر تنگسیا کې لار روباسي په هر تنگسیا کې به الله تبارک وتعالی دل لار روباسي او نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی به ورته د هر غم نه خلاصون ورکي او د رزق الله تبارک وتعالی به ورله د داسې طرف نه رزق ورکي چې د په وهم او ګمان کې بم نه وي نو دویم څه وایي استغفار ډېر وایي استغفار او نبی علیه السلام فرمایي دوه څیزونه داسې دي چې هغې ستاسو ضرورت دی زمونږ ستاسو ضرورت دی د هغې نه خلاصون نشته دی کم یو نبی علیه السلام فرمایي د الله تبارک وتعالی نه جنت په روژه کې ډېر غواړئ د الله نه پکې جنت ډیر غواړئ او حدیث مبارک کې راځي چې د الله نه غواړئ نو اوچت جنت ته غواړئ د جنت الفردوس سوال ته نه کوه الله نه وړوکی سوال مه کوه
د الله په در کې هیڅ کمی نشته دی. الله جنت راکه خو جنت الفردوس راته را نصیب کا. نو د الله نه جنت غواړئ او د جهنم نه خلاصون غواړئ، د جهنم نه فنا غواړئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رمضان مبارک کې دا 4 کارونه زیات کوئ. کم یو د لا اله الا الله ذکر، دویم استغفار، په دې سره الله تبارک وتعالی ډیر زیات خوشحالیږي. او 2 کارونه داسې دي چې د هغې نه خلاصون نشته، یا جنت دی او یا جهنم دی. نو د الله نه د جنت سوال کوئ او د جهنم نه پناه غواړئ چې الله د جهنم نه راته خلاصې را نصیب کا. نو دا 4 کارونه د رمضان مبارک په میاشت کې زیات کوئ. د لا اله الا الله کلمې ذکر ډیر کوئ، استغفار ډیر وای، استغفر الله استغفر الله، یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، داسې وای، دا ذکر ډیر کوه. او د جنت سوال کوه د الله نه، الله جنت راته را نصیب کا. او د جهنم نه پناه غواړه، الله د جهنم نه مې وساته. نو به هر حال د رمضان المبارک میاشته ډیره بهترینه او غوره میاشته د الله تبارک وتعالی نه پکې سوالونه کوئ د ځان د پاره. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د روجهدار د روجه ماتې په وخت کې دعا الله تبارک وتعالی چرې نه رد کوي. د روجهدار د روجه ماتې په وخت کې الله تبارک وتعالی دعا چرې نه رد کوي. نو د روژه ماتې په وخت کې خیري مه کوئ. اکثر زنانه پکې وړو ته خیري کوي، کنځلې کوي، بدې ردې ورته وایي، بهر ته وځئ او داسې کوئ داسې کوئ، سپکې سپورې ورته وایي. داسې مه کوئ، ځکه که چېرته په دغې ټایم کې د خیري د خولې نه ووتې، ګورئ الله یې قبلوي. یو ته مورې، د مور خیرم الله نه رد کوي. دویم روجهداری، د روجهدار خیرم الله نه رد کوي. او تا بچی ته خیري وکړي، نو دا بچی به دې بیا ټول عمر ذلیله ګرځي، نو ته به پرې خپای، بیا به پرې ته خپای. نو د روژه ماتې په وخت کې خیري مه کوئ. د روژه ماتې په وخت کې خپلو بچو ته دعاګانې کوئ په ځای د دې باندې چې تاسو خیري وکړئ.